زما محترم و عزیزانو ستاسو مخې ته ما د قرآن مجید د آیت مبارکه څخه حصہ ذکر کړله ویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله. الله تعالی چې انسان پیدا کړی دی نو د انسان زړه خو یو دی، خدا په دوه قسمه کې بیا تقسیمیږي. د بعضې خلکو زړونه هغه سخت وي او د بعضې خلکو زړونه هغه نرم وي، او د کوم انسان زړه چې سخت وي دله پکار ده چې دی الله تعالی طرف ته توجه وکړي او خپل رجحان هغه الله تعالی طرف ته پیدا کړي. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي ویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله، او کوم زړه چې سخی هغې ته قلب قاسی ویلی کېږي، بل زړه هغه نرم زړه دی هغې ته قلب منیب ویلی کېږي. قلب قاسی مضبوط او کلک زړه چې د چای نو الله تعالی فرمایي چې دا انسان به په جهنم کې او کنده ده چې هغې ته ویلی کېږي ویل. رسول الله مبارک تشریح کوي د دې حدیث مبارک دی چې ویل په جهنم کې داسې کنده ده چې دغه جهنم په خپله باندې د ورځې د الله تعالی نه 80,000 کرته امان غواړي چې الله تعالی د دې ویل د دې ګرمایش نه د دې ویل د اور نه ماته امان راکړي او ماته په حفاظت کې وساتي. جهنم په خپله د دې نه امان غواړي. دومره سخترینه او دردناکه کنده ده چې د چا زړه کلک وي نو دغه سړی به دغه کندې ته الله تعالی ورچي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول وساتي. دویم دی قلب منیب، نرم زړه چې چرته دوا کیږي یا داسې اصلاحي خبره کیږي او د هغې د اورېدلو سره د انسان د سترګو نه اوښکې بهیږي او دغه زړه نرمي په هر چا باندې دی زړه سیزي. نو قلب منیب دا بیا په دنیا کې هم انسان ته فایده ورکوي او په آخرت کې خو خامخا فایده ده. د دې تشریح سره متعلق حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ترمذی شریف روایت ته هغه کې حدیث ده چې رسول الله مبارک د خپل ترور په کور کې وو، د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها د هغې په کور کې وو. نو تهجد ته پاسېد چې کله رسول الله مبارک تهجد ته پاسېد او بیا د استنجا خانې نه راووته بهر نو لوټه ورته د اوبو نه ډکه پرته وه. تپوس یې وکړه چې دا لوټه چا ډکه کړې ده؟ میمونه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې دا ابن عباس ډکه کړې ده دا لوټه. ابن عباس په هغه وخت کې عمر دومره ستر عمر یې نه و، ډېر عمر یې نه و، معصوم. رسول الله مبارک ډېر زیات خوشحاله شو چې ګوره دې شپې ته وګوره او دا معصوم را پاسېدلی دی او ماته د اوبو لوټه ډکه کړې ده. نو څوک چې د چا خدمت کوي بیا د زړه نه د هغه دپاره دعاګانې خیږي. رسول الله مبارک ورته دعا وکړله اللهم علم الكتاب والحکمه، چې الله تعالی ته ابن عباس ته د کتاب او د حکمت علم ورکې.
بهرحال هغه دا روایت کړی دی رسول الله مبارک فرمایل چې لا تمسهم النار یو سیز داسې دی دوه سیزونه داسې دي چې هغه به چرته هم د جهنم ور مس هم نه کی مس ویل کېږي دیته دا لاس ما دی ما یک سو لګاو نو دا مس ویل کېږي ټچ کېدل وته دوه سترګې داسې دي چې هغه به چرته هم د جهنم ور مس نه کی ټچ په هم نه کی یو سترګه دا چې بکت من خشیت الله عین بکت من خشیت الله یو سترګه دا چې هغه با د شپې پاسی هغه سړی او یا چرته داسې خبره اوري چې هغه اصلاحي خبره نو د دې سړی د سترګو نه اوښ کې بهیږي او دا سړی جاړي د سترګو نه اوښ کې تویي نو دغه سترګه به الله تعالی چرته هم د جهنم په اور باندې ټچ هم نه کړي دویمه سترګه هغه ده عین باتت تحرس فی سبیل الله چې هغه د الله تعالی په لار کې څوکۍ کوي د الله تعالی د لار د پاره هغه سترګې خپلې رونی خوب نه کوي په تبلیغ کې زی جهاد لذي او یا د دین اسلام د سربلندۍ د پاره هغه قرآن وای ذکر او اذکار کوي او دی ویخوي نو چرته به هم الله تعالی دغه سترګه په جهنم باندې ونشي محدثین او حضرات دې کی تشریح دا کړی دا زمونږ ذهن ته دا سوال راځي چې صرف سترګه به الله دا اور چې کم دی دا نه مس کوي ټچ کوي به نه خو د دې نه دا معلومه شو چې دا نور بدن خو به بیا ټچ کوي نه د سترګې نه مراد دا دی چې د دې سترګې کم خاوند دی د دې سترګې کم ذات دی د دې سترګې کم انسان دی دا سترګه د چا ده نو دغه جسم به الله تعالی چرته هم په جهنم باندې ټچ نه کی محترم او عزیزانو مونږ او تاسو له پکار دادي چې خپل زړونه نرم کو د چا زړه سخته هغه دې په دې باندې نه خوشاله کیږي چېرې زما زړه سخته نو زه خوشاله ممانه جړه ناراضي نه قلب قاسینه بخپل زړه قلب منیب طرف ته راړول غواړي او دا برا اوړي د جړه په ذریعہ باندې چې انسان خپل رب ته وجاړي د خپل ګناهونو معافي غواړي چې الله تعالی ته زما ګناهونه معاف کړي خطاکار مې انسان خطاکار چیز دی د شپې پاسي تهجد ته پاسي او د الله تعالی نه دغه سوال غواړي الله تعالی فرمایي هل من مستغفر دغه وخت کې څوک شته تهجد په دې وخت کې چې زمانه وغواړي چې ولور کما نو خپل زړه با هغه د جړه او د دعا او د عبادت په ذریعہ باندې نرمول پکار وي او جړه دا رب ته ډیر زیات پسندیده چیز دی د ټولو نه خوښ سیس چې کوم دی هغه الله تعالی ته هغه جړه ده د دې سترګو نه اوښ کې تویول دي سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی داغه ډېر نیک بادشاہ دی داغه خلاف عیسایانو د جنگ تیاریانې شروع کړلې او په غټه پیمانه باندې کله چې عیسایان
د جنگ تیاریانی شروع کی نو هغه ته هغه بیا صلیبی جنگ وای دا وای زمون صلیبی جنگ دی صلیب دا هغه سیز دی چې دا عیسایان وای چې عیسی علیه السلام ته مونږ په دې باندې پانسی ورکړې و سولیه مو ته په دې باندې ورکړې و صلیب داسي او لرګي کنه داسي او په دې ځکه داسي دې ته صلیب وای صلیب دا غیو معبود دی هغه ته عبادت کوي سجده صلیب ته غیو لګي او عیسایان وای چې عیسی علیه السلام ته مونږ په دې باندې پانسی ورکړې ده او مونږ د دې په ذریعہ سره هغه مړ کړی او بیا الله تعالی را ژوندې کا اسمان ته وخیجا اوس د او د الله تعالی عیسایان وای چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی او عیسی علیه السلام اوس د الله تعالی سره په عرش باندې ناشته دا د غو نظریه ده لیکن الله تعالی د دې ټولو خبرو ده رد د پاره او د دې په تردید کې په قران مجید کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عیسی علیه السلام ندیو قتل کړي دي او نه په سولې باندې چړاو کړي دي لیکن دا د دې یو خپل شوبه ده دیو په خپل ذهن کې دا وایي چې عیسی علیه السلام ته مونږه کسو پانسی ور کړی دا هغه پانسی نه مخکې الله تعالی هغه اسمان ته خېجولې دی هغه په اسمان کې دی وسم ژوندې دی او د قیامت نه مخکې به د سلويخ کاله مخکې به د قیامت نه راکوزیږي دجال به مړ کوي سر به کټ کوي خنزیر بالالی وغیرہ دا جدا موضوع ده نو دی عیسایانو د سلطان صلاح الدین ایوبی خلاف د جنگ تیاریانی شروع کړلې ویدا زمونږ صلیبی جنگ دی سلطان صلاح الدین ایوبی ډیر نیک انسانو او وسم که تاسو خیال وکئ نو څوک چې د انګريز خلافي یو بادشاہ د انګريز خلافي نو خلک وته وای دا ګوره سم سلطان صلاح الدین ایوبی دی وسه ما غنوم ژوندې دی سلطان صلاح الدین ایوبی څخه کم فوج هغه کمزور خلک لګو دا غي سره او د عیسایانو فوج ډیر لوی فوج ډیرو خلکو د هغې سره تعاون کړی او لوی فوج تیار کړی د هغې خلاف یې راوویسته د شپې دا خبر راورسېد جاسوسانو دا خبر راورساو جاسوس چې کوم دی دا ډېر ښه څیز دی د جنگ په میدان کې که هغه د مسلمان د پاره یي نو بهتر څیز دی ځکه چې د دشمن او د مخالف خبر تعالی راوړي صحیح خبر تعالی راوړي چې یاره دشمن نن په دې حالاتو کې دی نقل و حرکت کړی دی نه دی کړی دومره ساز و سامان دی د هغې سره دومره اسلحه ده ورسره او د دې ټیم به راوځي د دې ټیم دا چل کوي هغه چل کوي دا پورا خبر چې کوم دی دا راوړي خو که چېرته دا جاسوس داسي چې د غلط خبر راوړي نو د قیامت په ورځ باندې به دغه جاسوس هم د سټ نه زوړی جاسوس خبر راوړ وی د سبانی جنگ د پاره عیسایانو اسلحه او د نورو ملکونو نه فوج راغوښتی دی او سمندري لویه بیړۍ هغه را روانه ده او هغه به د دې عیسایانو سره مرګري کېږي زمون مخالف جنگ به کوي سلطان صلاح الدین ایوبی ډېر زیات پریشانه شو چېرې زما فوج خو د مخکې نه کمزوری دی کسان لږ دي او دا خو د مخکې نه زیات اوس پسې لا نور تعاون او نور کومک پسې هم را روان دی
بهر صورت سلطان صلاح الدین ایوبی د شپې راغی خپل رب ته کېناسته او دعاګانې شروع کړلې او جړای شروع کړله د دې سترګو نه اوښکې وبهولې چې ربه زه خو ستا د بیت المقدس دپاره جنګېږم ستا د عظیم کور دپاره جنګېږم په دې باندې دا عیسایان قبضه کوي او زه د هغې دپاره جنګېږم او د دیو نه خلاصوم ته زما غیبي امداد شامل حال وګرځې خپل رب ته یې وجړل سحر مونځ له جومات ته راغی مونځ وشو بیا خلک بهر ته ووتل څه ګوري چې په لاره باندې یو سړی روان دی یو بوډا سړی دی زبرګ چا نه تپوس وکړو دا څوک دی وی دا خو پلان کې عالم دی الله تعالی ته نږدې سړی دی دا الله تعالی ولی دی دا الله تعالی دوست دی خلک ورغه د ځان د پاره د دعاګانو ویناګانې وته کوي ټول خلک په هغه باندې ورجمع شو سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ دی د وخت د زمانه بادشاہ دی د بیت المقدس د پاره جنگیږي اغام ورغه یو څو قدم ورمخ کې شو ویزه سلطان صلاح الدین ایوبی ما او زمونږ نن جنگ دی او د دشمنانو د کومک د پاره د دشمنانو د مضبوطی د پاره سمندري بیړۍ را روانې دي وی ایوبی جاړم ایوبی جاړم تا چې کومه اوخ کې د شپې توې کړې دي اقا اوخ کې هغه سمندري بیړۍ چې کومه ده هغه د شپې لا وکړې ده او تبا کړې په دغه وخت کې خبر راغی چې سلطان صلاح الدین ایوبی د عیسایانو د کومک دپاره چې کومه بیړۍ را روانه وه نو هغه بیړۍ بیګا د شپې په سمندر کې لاو شو ده او ډوبه شو ده او هر څه چې کوم نه ختم شو دا د څه برکتو دا کمال د سو دا کمال د جړا کمالو دا د سترګو نه د اوښکو د تویولو کمالو تاسو ته مخکې ما ذکر وکړو چې د ټولو نه لوی څیز الله تعالی ته هغه دی چې انسان د سترګو نه اوښکې توی انسان وجاړي الله تعالی ډیر زر راضي کیږي ډیر غفور الرحیم ذات دی په یو اوخ کمان دی هغه ته جنت ته بوزي افسوس پکې خو چې کله دې دا سترګې بند شوې او دا توري خاورې د من درواړه ولې شوې بیا به الته افسوس وکې چې خدایا ما د سترګو نه د اوښکو په ځای باندې وینې توی کړې وې نو څومره به ښه وې افسوس په بیا په هغه ځای کې وکې او هغه مسجد چې کوم دی بیت المقدس هغه د سلطان صلاح الدین ایوبی په زور سره او د هغه په جنگ سره چې کوم دی نو هغه عیسایانو ته هغې شکست ورکو او د هغې په منځ باندې د اسلام جنډه چې کوم دی هغه ودروله په شپېته جریبه کې دغه مسجد آباد دی په شپېته جریبه ځمکه کې د مدینې او د مکې د مسجدونو نه د هغې نه علاوه په آل وړ کې په پوره دنیا کې د ټولو نه لوی مسجد چې کوم دی هغه څه دی بیت المقدس هغه چا آزاد کو سلطان صلاح الدین ایوبی آزاد کو د څه په زور باندې د اوښکو په زور باندې آزاد خپل رب ته اوښکې توی کړې د خپل رب نه وغوښته نو ځکه دغه مسجد چې کوم دی هغه آزاد شو او نن وګورئ تاسو د چا د سترګو نه اوښکې نه توی کېږي نو په هغه مسجد کې اسرائیل چې کوم دی په هغه مسجد په منځ کې چې کوم دی هغې دیوال وهلی دی او نیم چې کوم دی خپل عبادت خانه ګرځول او نیمه د مسلمانانو لپاره او په د مسجد په گیټ باندې چې کوم نوکر ولاړ دی هغه هم اسرائیل یهودي دی
چې څوک یې خوښ یې هغه رادننه کوي، څوک یې خوښ نه هغه ته وایي ځه. دا ولې لاړ؟ وجه څه وه؟ او راغلی ولې و مونږ ته؟ د مسلمان په قبضه کې ولې راغلی و؟ د مسلمان په قبضه کې ځکه راغی چې هغه خپل رب ته اوښکې توی کړې، خپل رب ته یې وجړل، د خپل رب نه یې وغوښته، تکالیف یې برداشت کړو. او ولې لاړ؟ ځکه لاړ چې نن زما په مسلمان کې د اوښکو تویولو هغه ماده نشته دی، د خپل رب نه غوښتل نشته دی. د دغې وجې نه چې کم دی نو زمانه هغه لوی مسجد چې کم دی هغه څه شو؟ هغه اسرائیلو چې کم دی په هغې باندې قبضه وکړه. د ټولو نه خوښ څیز الله تعالی ته دغه اوښکې تویول دي چې زما او ستا زړه نرم شي. نرم اکثر د مخکې ورځو کې یو کس و، هغه راغی نو وی زمانه چې کم دی نو پلار خفه شوی دی، پلار رانه خفه شوی دی، ته چې کم دی څه چل ول وکړه. او ډېر کسان مې پسې ولېږل چې هغه پلار چې کم دی زما راضي کړي. وی ته راسه ورشه چې جرګه وکړو، ورشو پلار ته هم کینو چې یاره زمانه راضي شي، زمانه خفه دی. ما په پلار باندې څوک جرګې نه کوي. که په پلار دې جرګه وکړه نو کېدای شي چې دغه پلار د زړه چې سخت دی او ستانه خفه دی، کېدای شي چې دا ډېر خفه شي بیا. خو ته داسې چل وکړه زر ته طریقه خیمه چې لاړ شه او د پلار په غېږه کې دا سر کېده. ما محترمو عزیزانو د مور پلار ډېر خیال ساتئ. دا په دنیا کې یو عظیمه سرمایه او دا ما او تا ته پته نه لګي چې د چا د سر نه دغه سایه اوچته شي نو هغه ته بیا پته ولګي چې یاره د پلار څومره مقام دی او د مور څومره مقام دی. بهرحال هغه ته ما لاړ شه او د پلار په غېږه کې د سر کېده او اوښکې ورته توی کړه چې زما پلاره زما نه غلطي شوې ده او غاړه تې تاو کړه. دی لاړه هغه چلې وکړو، پلار راونیو غېږې ته یې رانږدې کړه. وی بچیا ته خو زما د زړه غوښې، بچیا ته خو زما د زړه غوښې او ته څنګه یې؟ حال احوال ته پوښتنه یې شروع کړه. نو چې یو پلار په جړا باندې راضي کېږي، یو پلار په جړا باندې راضي کېږي نو هغه غفور الرحیم ذات الله تعالی چې دی هغه به نه راضي کېږي چې د اویاو میاندو نه زمونږ او ستاسو څخه زیاته مینه او پیار محبت کوي. یو دشمن ته ته ورشه کېنه چې هغه ستا ازلي دشمن دی، ورشه کېنه او هغه ته وجاړه وی ما معاف کا، نو هغه ته معاف کوي. که چېرته داسې نه وي چې یاره زړه اوس بعضې خلک دي د هغې زړونه د کمر نام سخي، نو خو بیا جدا خبره ده. خو دغه زړونه چې کم دی تاسو ته مخکې ما عرض وکړو د قلب قاسي نه به دغه زړه قلب منیب طرف ته منتقل کول غواړي. دا به په جړا سره کېږي، د شپې په پاسېدو سره به کېږي، د خپل رب نه په غوښتو سره به کېږي، په عبادت سره به کېږي. او هغه سړی ګوره مور پلار ته چې کم دی سړی جاړي د مور پلار نه یریږي که نه، هغه چا ته څوک جاړي چې د چا نه څوک یریږي. یو غټ بدماش دی او بل هم غټ بدماش دی، هغه یو بل ته خو جاړي نه. بدماشان یو بل ته جاړي، که وایي جوړل نو وایي مړه دا پسه کې دی، وایي دا خو جاړي. خو هغه چا ته به ته جاړي چې د چا نه یریږي. ته د خپل رب ته وجاړه، خپل رب غټ ومنه، ځان کمزورې عاجزه ومنه. یو خو د خپل رب غټ ومنه ده، بل دې ورته وجاړل. څو عبادتونه چې کم دی هغه تا په دې کې تازه کړه. او دا دنیا چې کومه ده دا خو پاتې ده، دنیا خو پاتې کېدونکی څیز دی. انسان دا زړه چې کوم دی، انسان چې کوم دی، انسان دا د انس نه دی، د انس نه. انس چې کوم دی دا ویل کېږي محبت ته، مینې ته. اوس داسې مینه
چې هغه مینا د شریعت په دایره کې دن نه نو بهترین چیز دی مینا چې د الله تعالی سره وکي د رسول الله مبارک سره وکي د الله تعالی د کتاب سره وکي د الله تعالی د نیکو بندګانو سره وکي د صحابه کرامو سره وکي د الله تعالی د کور سره وکي د خپل مور پلار سره وکي د خپل بیبي سره وکي د خپل بچیانو سره وکي بهترین چیز دی او چې بچا کې مینا محبت نه نو دې ته انسان نه ویل کی او یا بچا کې داسې مینا محبت ته چې هغه د شریعت د دایرې نه بهر دی نو په نوم انسان دی خو انسان نه دی اسی وته ویل کیږي چې دا سړی انسان دی خو دا په اصل کې چې کوم دی دا سړی انسان نه دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تاسو به نوم اوریدلی شاید دا غیره کرامات خلق ذکر کوي دا الله تعالی ولی او دا الله دوستو یو ځل ناست یو خادم راغی هغه ته وایي شیخ صاحب کومه سمندري جهاز چې زمونږ د کاروبار را روانو نو خبر راغی چې هغه جهاز څه شو هغه جهاز ډوب شو سمندر لاندې کې هیڅ پته ونه لګي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپل سر کته کا وی الحمدلله سلګ وخت بعد خبر راغی شیخ صاحب هغه جهاز چې کم کاروباری سامان چې پکې زمونږ غو هغه بالکل روغ صحیح سالم واپس راورسید ساره کته کوي الحمدلله چاته تاسو کې چې سیمه تاسو باندې خصوص اثر پرې نه وته جهاز ډوب شو په هغه وخت کې هم تاسو وی چې الحمدلله جهاز روغ صحیح سالم راورسید په هغه وخت کې هم وی تاسو چې الحمدلله وجه صدا وی د جهاز سره زما څه کار نشته کله چې دا خبر را ورسید چې جهاز ډوب شو زه خپل زړه ته کته شوم او تاسو مې ته وکړ چې به دې جهاز پسې خفه خو نه د الله تعالی سره تعلق ختم شوی نه دی وینا بالکل زه د الله تعالی په ذکر او اذکار کې مصروف یم او په جهاز مې ورو څه کار نشته نو ما وی چې الحمدلله تاسو مو الحمدلله او جهاز چې روغ صحیح سالم را ورسید نو په هغه وخت کې ما د ځلنه تاسو وکړ چې د خوشحالۍ د لاسه خو د ذکر او اذکار نه ته جدا شوی نه تعلق خود درب نه جدا شوی نه دی نو زما ظلمه ته وی چې که جهاز روغ راغی او که ډوب شو په جهاز زما هیڅ کار نشته زما زړه چې کم دی راغی تعلق د الله تعالی سره برابر او نو ځکه مې بیا وی چې الحمدلله داسې خلک چې ته دنیا باندې راغی هیڅ کار نه وي دنیا رااله ته زندگی خپل تیروا د دنیا سره محبت ساتل دا څه ګناه نه ده خو د شریعت په دایره کې به دن نه ساتي دا زړه د کشتۍ چې کومه ده دا به په سمندر کې ډوبې نه که ډوبه نکړه بیا هر څه لاړه ختم شو د دنیا محبت به دومره ساتي دومره چې ستا د دنیا د زړه د کشتۍ چې کومه ده دا په دې اوبو کې صرف چلی د دنیا محبت دا به کشتۍ ته دننه د زړه ته دننه نه راولي که کشتۍ ته دننه اوبه راشي نو کشتۍ بیا څه کېږي ډوبېږي بیا ډوبېږي او چې بهر تي نو دا کشتۍ چې کومه ده دا په دې اوبو کې بیا ګرځي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته د چین یو بادشاہ شیشه را لېږل وه عین نه کتلو دا شیشه دی ورته را لېږل وه هغه په خپله خلوت خانه کې او په خپله کمره کې هغه لګولې وه کله چې به د جمعې مونځ ته راوته د اختر مونځ ته یا به چېرته داسې پروګرام لته نو ویښته پټکې وغیره کپړې دا به پکې صحیح کړل یو ځل د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خادم دی هغه صفائی کوله د غلطه
د صفای په دې دوران کې د شیشه لاندې راوغورځېدو ټوټې ټوټې شو. اوس دا خادم ډیر زیات خفه دی چې دا خو د چین بادشاه را لېږلې وه دا شیشه، زه به اوس صاحب ته څه جواب ورکوم؟ او دا خو تحفه راغلی وه د چین بادشاه را لېږلې وه. صاحب چې کله خپلې کمرې ته راننوت نو خادم رپیږي، وی از قضا آیینه‌ای چینی شکست. فارسی کې ورته جواب ورکړي، از قضا آیینه‌ای چینی شکست. دا الله تعالی فیصله وه د چین بادشاه چې کومه شیشه راولې وه هغه ټوټې ټوټې شوه او ماته شوه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ګوره دا مونږ او تاسو وینو څه جواب به مونږ ورکولی. هغه ته څه وایي؟ وایي خوب شد اسباب خود بینی شکست. خوب شد اسباب خود بینی شکست. ډیر ښه کار وشو چې ماته شو، د لیدلو هغه اسباب خو ختم شو. پس کې چې به ما لیدل کتل کول او وخت چې به مې ضایع کېده هغه شی مات شو. اړو ګورم به نه اوس په شیشه کې اړو څه کار یې پې نشته. که دا زما ستا وی او یو غټ چاله لاسې بادشاه خو لا پرېږده د بل ملک بادشاه. دا جنت ګټل چې کوم دی دا ګوره د لوبو د ماشومانو د لوبو کوډاګۍ نه دي. جنت ګټل دا ډېره لویه قرباني غواړي. تکالیف په برداشت کې، سختی سختی په برداشت کې، د هغې نه بعد چې کوم دی الله وغوښته نو تا به جنت ته بوځي. او مونږ او تاسو چې کوم دی اوته یو بېغمه اړو څه فکر راسه نشته چې مرګ هم را روان دی او بیا سوال جواب به هم زمونږ نه کېږي او بیا به د جهنم او د جنت فیصله هم کېږي. مونږ اوده یو په غټ خوب باندې اوده یو او چې څوک اوده یي نو وایي د هغې څه کېږي؟ نرکټي کېږي، بیا نرکټي کېږي. بیا د هغه لکه هغه یو سړی و که نه، دوه کسانو د هغې میخې وې نو دواړه میخې چې وې هغه بلار به وي بچي په خېټه کې او دا دواړه سیبان چې کم دی ناس وته، دا دواړه سیبان وته ناس وو. یو سړی ته راپاسېد د دې میخو دا مالک یو دا بل وده دی چې دی راپاسېد بهر ته راغی نو د دې کوم سړی چې راپاسېدلی د هغه میخه لنګه شوه او دا بل هم چې کوم دی نو لنګېده او بس لنګه شوه. نو چې دی وکتل نو د دې هغه میخه چې کومه وه هغې نر کټی راوړی، دا پاسېدلی چې څوک د دې هغې نر کټی راوړی او د هغه بل چې کوم وده و د هغې ښځه کټی راوړه. معاشره کې عام اکثر مونږ د غواو د بچو کې یا د میخو د بچو کې چې کوم نه دی ښځو ته ډېر خوشحالېږو که نه، وایي لکه چې کټی راوړي نو ښه وی او سخی راوړي نو ښه وی، دې ته مونږ خوشحالېږو. نو دا صاحب ولګېدو هغه کومه کټی چې د ده د میخې راوړی و هغه کټی راواغسته و، هغه بلې میخې ته یې ورپرېښو، کټی راواغسته او خپلې میخې ته بیا چې راپاسېد هغه پسې لاړ ویل لکه میخې خو لنګې شوي دي، وي ته راشه وګوره که نه. نو په هغه وخت کې خو میخې ته دا اندازه نه کېږي چې زما پکې کم بچی دی، انسان خو نه دی، میخه ده ځناور دی او نه دی بچی ته دا اندازه کېږي چې زما مور پکې کمه ده. هغه چې کله راغی وایي کته نو هغه ویل که زما دی میخې خو یې نر کټی راوړی دی، نو د اوده چې څوک د هغې خو نر کټي کېږي که نو د اودو چې کم دی بیا نر کټي کېږي او مونږ او تاسو اوده یې وړو څه فکر راسه نشته، څه غم را سره نشته چې دغې تورو خاورو له به زما نه به رب چې کم دی هغه تپوس کوي. تیره جمعه باندې ما تاسو ته د دروغو نه ویلو په حوالې سره بیان کړی و. اوس ستاسو نه زه تپوس کوم چې په چا کې یو خبره چې کم دی د هغې نه هغه بیان کې چې څوک وو نو په چا یو خبره چا په ځان کې راوستې ده. لاس اوچت کوي چې چا راوستي په ځان کې.
عمل کی چا راوسته دا او چا دروغ وی او یرا وی چیرې خو مولوی سے بیان کړو او دا خبرې پکې کړوي چیرې څوک دروغ وای نو هغه به دې سکند ته غورځيږي اب دې زه ته زی نو پاغي کې څوک داسې چیرې چا ذهن ته دا خبره په وخت کې را رسیدلی چیرې نه کو نه وې دروغ پرې دا بس یو لس شل روپۍ د تاوان وکم خو دروغ نه ویم ځه داسې دغه په نیت ته نه ویم چیرې څوک د لاس اوچت کې جو خلکو ته بخښ کار چې چیرې د دروغ نه دی ویل صرف د تحدیث به نعمت په تور باندې وای چې خلک چې کم نه هغه دغه عبرت حاصل کی بس زما ماشاءالله تاسو لکه خ خلک یې تاسو خ خلک یې تاسو د مخ کې نه دروغ نه وای او دغه خبره هم زړه ته کوزه کړله په دغه باندې هم د الله تعالی لوی شکر ادا کول پکار دي چې زړه ته کوزه شو صرف دا خبره نو د دروغ موقع نه دراغل چې کله رااله نو بیا به ان شاء الله کوشش کوي چې دروغ بنوي خجی خبره مې د دې پوری کوله چې ګوره د دنیا محبت هغه بزړه ته کوزه نه حضرت عیسی علیه السلام روان دي په لار باندې او داغه سره یو سړی په سراغه وی وته چې د الله پیغمبره ما د ځان سره شریک په دې سفر کې زه د سلام زما عیسی علیه السلام ته وی ترا سمزاو زه یوازې پورای مززم وینا سه ما د ځان سره شریک په دې سفر کې زه د سره زم وی ټیک تر ازا ستا په اصرار باندې اوس چې نه خلاريږي هغه سړی روان کو په سفر باندې روان دي عیسی علیه السلام د ځان سره یو درې روټۍ هم راغستې وي په دې ما طرف ته توجه وکړئ تاسو درې روټۍ چې کوم دی هغه عیسی علیه السلام د ځان سره د توشی په تور باندې راغستې وي چې چرته وږي کېږو نو بیا به د روټو نه خورو مونږه نو ډېر سفر وشو په لاره باندې دی روان دي عیسی علیه السلام خدا الله تعالی پیغمبرو هغه ته خو زر لوګه نه لګیدا او دا بل سړی خو عام سړی نو دی وګی شو او دغه تیلې چې کومو د روټو دا در دی سړی سور سره نو سړی ولګیدو روټي ته پټه راوېسته غلی وخاله عیسی علیه السلام چې کم دی هغه ته پتا مونږ نه لګیدا خبر هم نشو چیرې د پلان کې سړی دا روټي چې کم نه دا وخوا روان دي سفر کوي په لار باندې په وزه ته ورسید آلته کې ناستو چې کله کې ناستو نو عیسی علیه السلام توی ته د غوتای کولاو کو بده کې یو درې روټۍ مای خوي چې هغه وخروږي شو یو کنه اچې کولاو کو نو پاږي کې دوه روټۍ پرتی وي عیسی علیه السلام ته فرمای دي کې خو ما درې روټۍ یې خوي او په دې کې اوس دوه روټۍ پرتی آیوت څه شو وی دا الله په ذات مې قسمی کزه خبره ما خوړل دل نه وی خاصه ټیک ته یو اوسې روانه په لار باندې عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه را لغه اوسې د پیغمبرانو معجزه وای دي ته چې انسان عقل نه مني بس لکه زما واست عقل خدا خبره نه مني د پیغمبرانو معجزه وای دي چې زما واست عقل یړو نه مني اوسې روانه هغه ته اشاره وکړه هغه لاله کړه او په خای کړه او دواړو خوړه او غاډو کې بیا را جمع کړه عیسی علیه السلام ته فرمای قم باذن الله دا الله تعالی په حکم باندې پاسه هغه اوسې پاسه دا بیا روان شو لاړ عیسی علیه السلام دی ملګری ته وای هغه درې مروټي چا خوړلو چا خوړلو خو دا الله په ذات مې قسمی د غستاده معجزه چې راته وخودا چې دغه اوسې رااله مونږ لاله کړه وم خوړه بیا م لاړه زه خو روټۍ نه مخه ټیک شو صحیح روان دي بیا لګ مخې ته لاړه سفر وشو بیا کېناسته هلته کې چې کله کېناسته نو داسې وړې ګټې پرتې وې کاڼي پراته عیسی علیه السلام دی کس ته وي داسې چلو که چې یو ډیري را جمع کړه د دې ګټو نه درې ډیري را جمع کړو ډیري ودرول او دیو ناستي عیسی علیه السلام وفرمایل وی ګټو تاسو نه د سره زر جوړ شي دا ګټو نه سره زر جوړ شو درې ډیري سره زر کله چې سره زر شو نو بیا وته وای درې مروټۍ چا خوړلو وای زه خو دې اړو خبر نه یم وی ښه صحیح دی وی زه ټیک ده دا یو ډېرې ستا شو
دا یو ډېرې زما شو او دا دریم ډېرې د هغه سړي شو چا چې روټۍ خوړلې دا دریم ډېرې د هغه سړي شو چا چې روټۍ خوړله نو دا سړی ورته اوس دغه ټیم کې خو بیا څوک مال ته څوک د ټیم دي که نه تاسو هوښیار دي نو او بیا سرو زرو ته سړی ورته وایي په خدای مې د قسمي چې هغه درېیمه روټۍ ما خوړل وه وی ټیک د صحیح ده دغه یو ډېرې خو تا وګاټه په دې باندې چې دغه ما تاله درکړه او دا بل ډېرې په دې باندې دې وګاټه چې روټۍ دې خوړله او زما دا ډېرې مو واله خو خدای ته وګوره بس په ما پسې چې نور رانه شي دلته کې ایسار شي هغه ته خو درې ډېرې میلاو شو د سرو زرو هغه څه کول بیا په عیسی علیه السلام پسې چې ته عیسی علیه السلام ته لاړو دا سړی دغلته ناست دی اوس دا سوچ کوي چې خدای اوس خو که دا یو ډېرې زراله مه وړمې نو دا دوه ډېرې پاتې کېږي دې څه به څه چل کومه دا به وړمه څنګه په دې کې پې دوه کسان غله رااله دوه کسان غله پې رااله چې کله پې دوه کسان غله رااله نو ده ته پته ولګېده چې یاره اوس خو زما خیر نشته نو دوو کسانو ته وایي په هغه باندې رااله واهی نو وایي ورته وایي لکه تاسو زما نه څه غواړئ خو سره زر غواړئ د مال سامکار دی دغه یو ډېرې ستا شو دا بل ستا شو او دا یو زما شو او بس سره زر دي وي څه یې وړئ وی ټیک ته صحیح ده خو داسې چل دی چې دا خو ډېر درانه دي داسې چل به وکړو یو ځای به یې ویسو نو ته داسې چل وکړه چې لاړ شه بازار ته او د دې سرو زرو نه خیر دی لږ ویسه د بازار نه روټۍ راوړه هغه روټۍ به مونږ وخورو دلته په یو ځای باندې او لږ به ورته ماړه شو ښه به شو ورته او بیا به چې کوم دی ځو ویې به ټیک ته صحیح ده هغه څه ګیټ کې واغست د هغې نه او لاړ بازار ته چې کله لاړل ته نو دا دوه کسان اوس وایي چېره دا پکې کم خلل دی داسې چل کوو چې دی کله واپس راشي نو موږ به ورته وایو چې ته ولې لیټ شوې نو دی به وایي خامخا چې را خو دوکاندار تیاروله روټۍ او بیا ما برابروله او راوړمې نو موږ به ورته وایو چې هم لیټ رالی هم خبرې کې را باندې به کو و به مړ به کو نو دا بل ډېرې به مونږ ته پاتې شي دیو دا مشوره وکړه او کوم صاحب چې تللی دی هغه دا په ذهن کې مشوره وکړه چې دا دوه پکې څوک راغلي دا ډېرې خو ماته میلاو شو دي په دې روټۍ کې بوله زه زهر واچوم روټۍ کې زهر نو دغه دواړه به دا روټۍ وخوري او دا دواړه به مړه شي نو دا دوه ډېرې به ماته پاتې صاحب لاړ روټۍ راوړه دا دواړو خو مشوره کړله چې هغه څنګه راورسېد ویل که لیټ شوې ولې وی دا دوکاندار تیاروله ما بیا بندوله راوړمې بیا هم لیټ رالی هم خبرې کې را باندې بې کړه هغه سړی مړ کړه او دا دوه صاحبان چې کوم دې خپې راتاو کړې د روټۍ نه او کېناسته او روټۍ وخوړه هغې کې خو زهر و هغه روټۍ چې وخوړه درې واړه غځېدلي خپې پراته وو هغه سره زر چې کوم دی درې ډېرې په ځای ولاړو د دنیا دغه مثال دی دغه شی دی دنیا نو دنیا چې کوم ده دا دغه پاتې کېدونکی څیز دی دنیا پاتې کېدونکی څیز دی په دې پسې چې کوم دی ورپسې کېدل د دې مینه هغه زړه ته کوزول دا چې کوم دی دا بالکل نه ده پکار وایي که نه وایي حال دنیا را به پرسې دم منز پرزانه یې حال دنیا را به پرسې دم منز پرزانه یې گفت یا قابیس یا بادیس یا افسانه ای دی هوښیار سړي نه مې تپوس وکړه چې دنیا مثال څه دی دنیا څه ته وایي نو هغه راته ووایي چې گفت یا قابیس یا بادیس یا افسانه ای دنیا چې کوم ده دا یا یو خوب لیدلی یا هوا چې لیدلی او یا یوازې تشه افسانه ده نو محترمو عزیزانو دوه خبرې دي یو دا چې خپل زړونه چې کوم دی هغه نرم خپل رب ته وجاړو خپل رب د ځانه راضي کو او دویمه خبره ده چې د دنیا محبت صرف دومره په زړه کې کیدو چې صرف زمونږ دنیا چې کوم ده د دنیا لیول پې وچلېږي نور مینه محبت هغه د دنیا زړه ته کوز نه کو چې دننه زمونږ زړه ته ورشي او زمونږ د زړه کې